السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی سے محترم څنګه چلے خیر دی؟ جی یو سوال دی دا خلک وایي مونږ پسې درېیمه کول یا جمعه کول یا څلوېښتي کول دا بدعت دی. نو آیا دې باره کې کتابونه څه وایي او دین اسلام څه وایي؟ دې وضاحت وکړئ جزاک الله. ګوره دا یو ایصال ثواب وي. ایصال ثواب خو هر وخت جایز دی د مړي دپاره، که هغه په لومړۍ ورځ یو، که په درېیمه یو، که په هفته یو، که په څلوېښت او که په 2 میاشتې او که د کال بعد یو، که 2 کاله بعد وي، هغه چې کله هم کوي په کومه ورځ هم کوي څه ټایم هم کوي، نو دا جایز دی. او یو دی چې ایصال ثواب دپاره یا مطلب خیرات خاص ایامو کې کېږي، لکه یوم اول په لومړۍ ورځ باندې، په درېیمه ورځ باندې، په هفته بعد جمعرات جمعې په شپه باندې یا د څلوېښتۍ په ورځ باندې، نو دا د تخصیصي ایامو په بنیاد باندې دا شی هغه مکروه دی او ناجیزه نه، او دې ته فقهای کرامو بدعت ویلي دي، ځکه چې سلف و صالحینو نه دا نه دی ثابت، بلکې د دې الټه چې کوم دی نو ممانعت ثابت دی د سلفونه، په دې وجه دې ته بدعت ویل کېږي او دا مکروه دی تخصیص د ایامو په بنیاد باندې. دویمه دا چې دې کې بیا کراهت هم تر هغې حده پورې دی چې خلک پکې زید عمر بکر راغواړي او خالد او محمود پریدي، یعنی څوک پکې راغواړي غریب پریدي او مالدار راغواړي که نه، نو دا په دې وجه باندې لأنه شرع فی الشرور لا فی الشرور، ځکه چې دا دعوتونه خو په سرور او په خوشحالو کې خلک کوي، په غمونو کې او په درد او په کرب په حالاتو کې نه کوي، نو په دې بنیاد باندې دا مکروه دي. او دغه د فقهای کرامو دغه په وجه بدعت